امتحان پر د باندې له نمرود سره راځي. نمرود باچا دی راوغوښتی او په یو خونه کې وتړی، له جیله وروسته یې بیا راغواړي و ځان ته. نمرود یو ظالم بادشاه دی. په دنیا کې 2 کفار باچاهان تیر سوي او 2 مسلمانان باچاهان تیر سوي دي چې هغو پر ټول سرزمین باندې، پر ټوله مځکه باندې، پر ټوله دنیا باندې باچاهي کړې ده. په هغو باچاهانو کې یو باچا نمرود هم و. نمرود دی راوغوښتی وایي زه خبر سوی یم، تا د خپل پلار دین پرېښی ده، تا د خپل نیکه دین پرېښی ده، تا ځان ته دعوه شروع کړې ده، ته ما ته د خپل خدای د خپل رب چې تا یې دعوه شروع کړې ده د هغه صفات ما ته بیان که. په هغه کې داسې یو صفت راوښیې چې ستا رب یې کولی سي، هغه کار زه نسم کولی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته وایي چې زما هغه رب دی الذي یحیي و یمیت، الذي یحیي و یمیت. زه د داسې رب تابعدار یم، پر داسې رب باندې مې ایمان راوړی ده چې هغه څوک ژوندي کوي هم او مړ کوي هم. ته داسې نشې کولی ای نمروده. نمرود ورته وایي دا صفت خو په ما کې هم شته. د ده په بندیانو کې یو کس چې واجب القتل و، د ده په قانون باندې هغه کس یې راوستی ازاد یې کړو. وایي ګوره دې کس واجب القتل و لیکن دې ته ما زندګي ورکړه، دا صفت خو په ما کې هم شته. او خپل جلاد ته وویل ولورسه یو بېګناه کس راوله، یو بېګناه کس یې راوستی د هغه سر یې قتل کړو په توره باندې. وایي دغه کس ته دې ته مې یوه ته مې زندګي ورکړه چې واجب القتل و هغه مې پرېښوی، او هغه کس چې واجب القتل نه و بېګناه و هغه مې ختم کړو. نو ستا په رب کې چې کوم صفت دی الذي یحیي و یمیت چې هغه څوک را ژوندي کوي او مړ کوي، دا صفت خو په ما کې هم شته. هغه چې څوک واجب القتل هغه مې پرېښوی، چې هغه څوک بېګناه هغه مې قتل. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله چورت ووایي چې دا خو ډېر جاهل دی، دا خو ډېر بېعقل او ناپوه دی، دا د مرګ او د ژوند په حقیقت باندې نه پوهېږي. زندګي ورکېدل دی دې ته وایي چې یو څوک قتل کړي، بېګناه سړی قتل کړي، دې ته دی مرګ وایي. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي زه به د رب یو بل صفت درته بیان کړم. زما هغه رب دی یأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. زما رب لمر د مشرق له طرفه راخیږي، که چیرې ته ویشتیا خدای ته د لمر د مغرب له طرفه راپورته کړه. نمرود چې کله دا جواب واورېدی په دې وخت کې دی ودرېدی. د دې خبرې جواب خو نشته ورسره. نمرود خو داسې نشي کولی چې لمر د مغرب له طرفه څخه راپورته کړي، او دا هم نشي ورته ویلی. ستاسو په ذهنو کې به یو سوال راځي چې نمرود دې ورته وایي چې ستا رب دې د مغرب له طرفه راپورته کړي. هغه هم نشي ورته ویلی ځکه نمرود ته معلومیږي چې دا خو نبي دی، دا خو پیغمبر دی، دا خو د الله تعالی خلیل دی. که چیرې دی دا وغواړي الله تعالی به د مغرب له طرفه راپورته کړي، بیا به زما خدایي کې نوره کمزوري راسي. بیا چې خلک دا دومره غټه معجزه وګوري نو بیا خو به خلک ټول زما عبادت پرېږدي. دریم امتحان پر ده باندې راځي. نو دا تر ټولو غټ امتحان دی. دا یو کمزورې خبره نه ده چې له داسې چا سره ستا مقابله روانه وي چې هغه د ټولې دنیا ځان خدای بولي او ځان د ټولې دنیا باچا بولي. موږ تاسو د کلي مشر ته هم خبره نسو کولی. موږ ته دا یو څه بیره راولیږي، داسې نه وي چې زما په امامت کې څه تاوان ورسېږي، داسې نه وي پر ما باندې دا تنخوا ودرېږي، داسې نه وي پر ما باندې دا زیرې ودرېږي. ابراهیم له چا سره مقابله روانه ده؟ له هغه چا سره مقابله روانه ده چې هغه د ټولې دنیا باچا او د ټولې دنیا ځان خدای بولي. حدیث مبارکه کې راځي افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. افضل جهاد دا دی چې ته د ظالم بادشاه په مخ کې د حق خبره وکړې. الله تعالی په دویم امتحان کې هم کامیاب وکړ.